نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين صدق الله العظيم. سورة بقرة دیم پارا یوسل او یایم آیت مخی آیاتنو کی دا قبلی دا بدلی دو ذکر اوشو دا حغین بعد بیاد اللہ پاک دا وحدانیت دعوات دلائل دا حل کتاب و قباحتنا دا شیطان محنت ذکر شو. اس پر آیاتن کی بیاد دا قبلی دا بدلی دو وجہ ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی یہ کامیابی مدار داند چتاسد مشرق جانب تمنس بکی یا مغرب جانب کامیابی پدی کی دا چ اللہ پاک سا فرمائی دی آغا امانی مشرق جانب تمنس کول دادا کامیابی مدار یا مغرب جانب تا دادا کامیابی مدار گرزول دا صحیح ندی. مسلمانان زکا کامیاب دی چدی تا حکم اشو بیت المقدس طرف تمخ کئی دا اللہ حکم امن کامیاب دی. بیا حکم اشو چ بیت اللہ شریف تمخ کئی دا اللہ حکم امن کامیاب دی. یہودیان تاویل شو دا دی پیغمبر تابداریو کئی وی نمن الناکام دی. عیسیان تم حکم اشو دا دی پیغمبر تابداریو کئی وی منی اغیم انمن الناکام دی. مشرکان دا مکی تا حکم اشو دا دی پیغمبر خبر امنی اغیم انمن الناکام دی. کامیاب سو دی چاچ اللہ امنو اور اللہ جل شانہ خبری امنی. دا کامیابی مدار دا اللہ جل شانہ منن نبیابا دا کامیاب مومن دا پارچ دا ایمان کم بنیادی اصول دی اغب ذکر شی. دا ٹول اول دا کامیابی دا پار بنیاد دار چستا پا اللہ ایمان بھی کچر سریزان کامیاب اول خواری دی با اللہ منی کہ اللہ یہ نی منلی دی چرت ہم کامیابی دی نشی. دویم کامیابی دا پارا بنیاد داری چلی با دا مرگ نباد جن منی کہ دا مرگ نباد جن یہ ندی منلی چرت ہم دی کامیابی دی نشی. مرگ نباد جن کی سلی دا قبر جن دی دا قیامت جن دی دا جنت یا جہنم جن دی دا جن بدی منی کدے ندی منلی نو کدو بیت المقدس طرف تا منزو کو کہ بیت اللہ طرف تے منزو کدی کامیاب ندی ولی دکی ایمان نشتا. قرآن کریم کو یو دا کمالات کو ٹک کتاب دنی یو ٹکی ذکر کیو پاکی غٹ ذخیرہ پرتے والیوم الاخر اخیرت منی اخیرت سری دا مرگ نباد چسلی دا ٹھول اور بسیب یادا کامیابی بنیاد چدی بفرشتی منی. اللہ جل شانہ دا نور نا یو مخلوق پیدا کرنے دی چاگی تا فرشتی ویلیش اگی تا اللہ جل شانہ خبل خبل کارنا اوالا کرنے دی بلی ذمہ داری دی دا 100% اللہ جل شانہ تابداری کی کمی کو تاہی بالکل نکی. دا گناہنو
د حالاتو نه مکمل معصوم دي، د ګناهونو ماده پکې نشته. پیغمبران هم د ګناهونو نه معصوم وي، خو پیغمبر کې د ګناه ماده شته، لیکن بیا هم ګناه نه کوي. او کمال دا دی چې ګناه کولی شي او نه کوي. د فرشتو په مقام باندې پیغمبرانو مقام اوچت دی، ځکه فرشتو له د ګناه قوت نشته او پیغمبرانو کې د ګناه قوت شته. پیغمبران سره د دې چې قوت شته نه کوي ګناه، دا کمال دی. سړی څنګه وي توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته وي، نو چې درته پراته وي نو نه به یې څښي، نو چیني نو څه نشي. سړی د ایمان پته خو لګي چې د ګناه مقوي او نیک وي، او چې ګناه مقنی او بې نیک نو دې کې څه فایده نشته. نو فرشتو کې د ګناه ماده نشته، نو معصوم دي. پیغمبر کې د ګناه ماده شته لیکن نیک وي، نو معصوم دی. خو د پیغمبر مقام د فرشتو نه اوچت دی. په ټول مخلوق کې د پیغمبر عمر اوچت مقام د هیڅ چا نشته، او په ټول پیغمبرانو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مقام د هیڅ چا نشته. په ټول مخلوق کې افضل ترین نبی علیہ السلام پیغمبران دي، او په پیغمبرانو کې بیا نبی علیہ السلام کمالاتو مجموعه ده. نو فرشتي به هم مني، کامیابی لپاره مداردار چې دی به فرشتي مني. څومره دي شمیره الله ته معلومه ده، بل چاته معلومه نه ده چې د فرشتو شمیره څومره ده. مقرب غټې فرشتي پکې څلور دي: جبريل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، اسرائیل علیه السلام. پدې کې اوچت فرشتو اوچت مقام ول حضرت جبريل علیہ السلام. دا څلور مقرب فرشتي. فرشتو کارونه سړي څوک د الله په عبادتو کې، څوک د انسانانو د حفاظت لپاره، څوک په باران باندې، څوک په رزق باندې، څوک په مړه کولو باندې، څوک په عذابونو باندې، څوک په عملونو لیکلو باندې. په دې سيزونو الله مقرر کړي. دا دغه ډیوټي ذمہ داري دي کوي پوره. کامیاب انسان د پاره شرط دا چې دی په فرشتي مني. بل شرط د کامیابی د پاره دا چې دی په آسماني کتابونه مني. د ایمانیات دي آسماني کتابونه یو سلسلور دي، سلور پکې غټ دي او سلواړه دي. اصل ته صحیفه ویل شي، سلور ته غټ کتابونه تورات، انجیل، زبور او قران مجید دا غټ. آسماني سل صحیفه وړي نو 50 په شیس علیہ السلام، دیش پہ ادریس علیہ السلام، لس پہ آدم علیہ السلام او لس پہ ابراہیم علیہ السلام نازلی شوی. مسلمان بداوی چدا بمرنی نو کدی ہوئی زدی کامیاب شم آسمانی کتابون بطول منی. کہ یویم نمانن مسلمان بدینی نو دی کامیابی دی چرتا نشی. گور یو منل دی او یو عمل کول دی. منی بطول او عمل بکی صرف پا قرآن. اللہ ټول کتابونه چې کوم نازل کړي دي هغه ټول حق دي، ټول درنو د هدایت کتابونه اوس د هدایت کتاب اخیرنی قرآن مجید دی. دا غي نور وخت تیر شوی. دا غي مثال پتا شي د نور آسماني کتابونو لکه مخکنی نوٹ د پنځه د پنځو کو نوټو کار یو په یو وخت کې اوس نه کوي. اوس کې د سره اوریجنل مینو کار پې نه کوي. نو تورات، انجیل، زبور کار کو خدای خپل وخت تیر شو، اوریجنل خو شتم نه که مثال چرته ملوم شو، اوس کار نه کوي. اوس د کار کتاب کم یو دی لکه نن سبا دور کې چالي نوټونه، چالو نوٹ دی هغه تعالی پیسې خرچه ارسل برابرېږي. آسماني کتابونو کې چالو کتاب قرآن مجید دی. بس په دې باندې اوس کار کېږي، په بل باندې نه کېږي. مسلمان به دا مني الله به کامیاب. او په آخرت کې پیغمبران دي. پیغمبران الله جل شان انسانان مقرر کړي، په انسانانو کې د خپل خاص بندگان انتخاب کړي د خپل دین در رسولو لپاره. کارش میرے اللہ پاک ته معلومه ده حدیث مبارک کې راځي چې 1,40,000 کم و بیش پدې کې 314 هغه پیغمبران دي چې هغه ته نوې شریعت ملو شوی دی، هغه ته رسولان ویل شي او بقایت په نبوت کې ټول برابر دي. البته فضایل او صفات د بعض پیغمبرانو د بعضو نه
جدا دي. په دې ټول پیغمبرانو کې افضل پیغمبر نبی علیہ السلام دی، په نبوت کې برابر دي، البته فضایلو کې یو د بل نه جدا کیدی شي. لکه موسی علیہ السلام سره الله براه راست خبرې کړې دي، نبی علیہ السلام سره براه راست خبرې کړې دي، بل پیغمبر سره نه دي کړې. د موسی علیہ السلام په لاس کې د چوکۍ نه د یوې کونټې نه مار جوړېدو، د بل پیغمبر نه جوړېدو. د نبی علیہ السلام د لاس مبارک نه د چینی په شان اوبه روانې دي، د بل چا نه روانې. د نبی علیہ السلام په لاس باندې سپوږمۍ دوه ټوټې شوي، د بل چا په لاس نه شوي. ابراهیم علیہ السلام د ډېرو پیغمبرانو نیکه دی، بل چاته دا شرف نه دی ملو. اسماعیل علیہ السلام د چړې نه الله پاک بچ کړی دی، دا مقام بل چاته الله نه دی ورکړی. دا فضایل یو د بل نه جدا، البته نبوت کې ټول برابر دي. ټول پیغمبران د الله رښتونی معصوم او پاکان بندگان تیر شوي. چې کله د ایمانیاتو نه فارغ شو، اوس د عباداتو مسله وکړه چې کامیابي دا ده چې دوی به خپل مال د الله جل شانه د رضا دپاره خرج کوي، خپل مال سره به مینه وي او بیا بېرته الله په لاره کې خرج کوي، نو دا بنده به کامیاب شي. په چا باندې به خرج کوي؟ د هغې تذکره به وکړي، او بیا په عباداتو کې به د مانځه ذکر وکړي، د زکات به وکړي، د وعدې پوره کېدو به وکړي، او د صبر ذکر به وکړي. نو فرمایي لیس البر ان تولوا وجوهکم، ندی مدار د کامیابی چې تاسو واړوئ خپل مخونه قبل المشرقي په طرف د مشرق باندې، والمغرب په طرف د مغرب باندې. کامیابی دا نه، ولكن البر من آمن بالله، لیکن مدار د کامیابی هر هغه چا دپاره دی چې هغه ایمان نه وړو په الله پاک باندې، عقیده، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت باندې، والملائکة او په فرشتو باندې، والکتاب او په کتابونو باندې، والنبیین او په پیغمبرانو باندې. وآت المال على حبه، او دی ورکوي صدقه کوي خپل مال سره د محبت د دې خپل مال سره، مال سره مینه دو بیا د الله په لار کې لګوي، دا انسان د کامیابی والا دی. چا باندې؟ ذوی القربا په رشته دارانو باندې، والیتامو په یتیمانانو باندې، والمساکین په غریبانانو باندې، وابن السبیل په مسافرو باندې، والسائلین په سوالګرو باندې، وفي الرقاب په آزادولو د پنځو غلامانو باندې، واقام الصلاة، مدار د کامیابی دا چې دوی به مونځ قایم وي. مونځ څه ته وایي؟ دا د الله اکبر نه چې شروع شي والسلام علیکم ورحمت الله پر دا کوم عمل کېږي دې ته مونځ وایي. نن سبا بیمانه خلک راغلي دي، هغه وایي مونځ صرف د انصاف نظام قایمولو ته وایي. دغه خلک کافر دي چې دا کومه تشریح دي کوي، مونځ دغې ته نه وایي، هغې نظام نوم د دې عبادت جدا نوم دی. نبی علیہ السلام خلکو ته یې مونځ وکړي، څنګه وکړي؟ ودرېده وایي داسې وکړي، داسې نه چې نظام قایم و. نبی علیہ السلام بیا هم دا طریقه د مونځ کوله، نو مونځ هم دا دی چې څنګه موږ او تاسو کوو. کوم بیمانه خلک دغه مونځ دا طریقه نه مني، هغه مسلمان نه دي. لکه د منیر شاکر مرتد چې کومه ډله ده، الله پاک دې قبر د مارانو لړمانانو مرکز وګرځي. وآت الزکات، ورکوي زکات، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، او دی پوره کوونکي د خپل وعدو کله چې چا سره وعده وکړي د وعدې به وفا کوي. والصابرین، او دی به صبر کوونکي فی البأساء، په غریبۍ کې، والضراء، او په بیمارۍ کې، وحین البأس، او په وخت د جنګ کې دکې به صبر وي. بیمارۍ کې به هم صبر کوي، غریبۍ کې هم صبر کوي، جنګ کې به هم صبر کوي، په جهاد. اولئک الذین صدقوا، دا هغه خلک دي چې دي رښتونې دي په کامیابۍ او په نیکۍ کې. اولئک هم المتقون، دا هغه خلک دي چې دوی متقیان او پرهیزګار دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.